صاحب هغه کارونه وکړه وزیر اعلی صاحبونه وکړه د کورونو افتتاح وکړه تقریبا دا اوس دریم کور دی دا خو څلورم کور دی او دې نه مخکې الحمدلله مونږ چې غرزو کې د 40 کورونو هلته یو پروجیکټ چې کوم دی نو افتتاح کړی ده ماشاءالله 2 کورونو باندې مو آغاز کړی دی او نور به ورپسې جوړېږي انشاءالله. نو په بونیر کې ولاړ یم مفتي فضل غفور صاحب سره تاسو ته پته ده تاسو چې کومې یوه روپۍ راوړې ده او مفتي صاحب ته مو په حواله کړې بالکل 1 روپۍ به انشاءالله ستاسو نه ضایع کېږي تاسو چې کوم قدم کېښي په دې باره کې مونږ پوهېږو. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو شکریه ادا کوو جی هغه تیر حالات خو چې څه تیر شو بس هغه خو تیر شو. اوس د خلکو دپاره د ټولو نه زیات اهم ضرورت هغه د دې د کور د جوړولو دی ځکه چې اوس مونږ یو کور ته ورغلو یو کونډه وه د هغې د کور بنیاد مو کېښودله د هغې یو معذوره بچی و هغه راته ویې بېګا چې باران کله تیز شو نو مور ته مې اندرپایه کېښودله چې د دې کور نه وباسم چېرته محفوظ ځای ته یې بوځم که نه نو هر سړی دې په ځان باندې راولي د هر چا مور شته دی چې پلار یې نه یي مړ او بچی یتیم او مور کونډی او هغه اندرپایه ورته کېږي د شپې په توره تیاره کې او باران ورېږي نو دا هغه انسان ته احساس کېږي چې کوم انسان هغه دا حالات په خپلو سترګو باندې اینی نو بس زما دغه پیغام دی چې دغه کونډې د یتیمانان او دا چې کوم غریبانان دي دا مه هېروئ جنت کې ځان له د الله سره لوی لوی کورونه جوړ کړئ او هغه به په دې شکل کې جوړېږي چې تاسو دلته د دې خلکو سره چې کوم دی نو هغه خپله مرسته وکړئ خپل مدد ورسره وکړئ الحمدلله دا نن تاسو وینئ فضل ودود صاحب زمونږ افر هینډ ارګنایزیشن د دوی خپل یو پروجیکټ دی او دوی نن راغلي دي او دلته د دې دغه دپاره د یوې کونډې دپاره د کور چې کوم دی نو د هغې بنیاد ږدي زه د دې هم شکریه ادا کوم او د دې نه وړاندې تاسو وکتل دغلته هغه یتیم ماشوم چې هغې له مونږ کوم د کور بنیاد کېښودلو او دا یو سلسله ده انشاءالله العزیز د روزانه په بنیاد باندې به دا سلسله شروع وي او مونږ به کوشش کوو چې څومره زیات نه زیات مونږ کولی شو چې دغه بې کوره خلق الله په کور کړي. مولوي صاحب دې ټایم کې تاسو څونه خدمات وکړو څه مو خلکو ته واغشته لږ مو په دې پوهېږو. دا خو ډېر اوږد داستان دی او چې څه مو د وسه کېږي او څومره پورې کوم ځای ته رسېدل کولی شو د ټولو نه اول دلته د خلکو ته واړه واړه روزګارونه څومره ټیلر ماسټران و الحمدلله هغې ته مو سلایي مشینان فراهم کړل نن بایانو ته مو کوشش وکړو ته نورونه مو ورته ورکړل دلته چې څومره هم ریړو والو سبا 100 کسانو ته مونږ هغه وړوکی روزګار چا به سبزي خرڅوله چا فروټ خرڅول چا کیر خرڅول چا چاول خرڅول چا پکوړې خرڅولې چا چولې خرڅولې هغه ورته انشاءالله العزیز چې سبا به حل کوو. د دې نه علاوه لوی فهرست دی څومره خلکو رکشې ډیمیج شوي وي هغه ورته مرمت کوو چا یې مکمل وړي دي هغه ورته دوباره ورکوو او چې څومره قصایان دي هغوی ته د هغې هغه مناسب څیزونه ورکوو څومره چې د موټرسایکلو میکینکس حضرات دي هغې د پارم پارټس راغوښتلي دي چې دوی خپل کاروبار روزګار بیا شروع کړي څومره چې موبایل ریپیرینګ ورکشاپس دي د هغې مشینان خراب شوي وو لاهور نه مې یو فرم ورته هایر کو فی سبیل الله ورته هغه مشینان را برابر کړي دې کورونو کې چې د اوبو د چا استریانې سوځولې وې د چا واشنګ مشینونه یې سوځولي وو پنکې یې سوځولې سټیبلیزر یې سوځولې وې فی سبیل الله مو د هغې دپاره یو ځای جوړ کړی دی چې هلته یې راوړئ مونږ به یې مرمت کوو فی سبیل الله تاسو ته یې درکوو دې کورونو کې چې کوم فټنګ خراب شوی زمونږ ټیم لګیا دی فی سبیل الله فټنګ ورته برابروي اوبو پایپس کوم خراب شوي زمونږ سره پلمبرز دي هغه لګیا دي هغه د دې د اوبو چې کوم دی نو فی سبیل الله هغه د پایپس چې کوم دی نو هغه مرمت کوي هغه به حل کوي څومره چې دلته کورونو کې دروازې ماتې شوي وي د سیلاب د زور د وجې نه هغې دپاره ویلډرز حضراتو ټیم هایر کړی دی فی سبیل الله هغه چې کوم دی نو لګیا دي په کورونو کې په دکانونو کې بس ماشاءالله مولانا خو الله تعالی یې دوی له زندګۍ کې برکت واچوي او دوی سره چې څومره ملګري دي الله دې انشاءالله تاسو ټول په مولانا صاحب باندې اعتماد کولی شئ ستاسو 1 روپۍ به